کوم حدیث چې ستاسو په مخ کې هغه ما تلاوت کو ولوستو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي چې نبی علیہ السلام فرمایل نذر الله عبدا الله دې غسړې تازه ساتي لکه مونږ چې الله دې خوشحال ساتي الله دې خیرات چې دینو ساتي سمع مقالتي چې زما خبر اوري هغه ته وګ هغه کې دي او فحفظها هغه زما خبره هغه یاد کی ووعاها او بیا په دماغو کې او په ذهن کې دورای چې دینو هغه کوي چې هیر نشي او واداها بیا خلق ته ورسي اول واوري او بیا یاد کی او بیا دورای کوي او بیا خلق ته هغه ورسي نو دغه شان سړی نبی علیہ السلام فرمایي چې هر څوک چې د صحابانو واخله تر قیامته پورې نو نبی علیہ السلام ورته دعا کړله چې الله دې خوشحاله ساتي او الله دې تر تازه هغه ساتي نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه هر پیغمبر د هغه دعا مستجابي هغه الله تعالی قبلوي نو څوک چې دغه شان د نبی علیہ السلام خبرې ته غوږېږدي او بیا په هغه یادوي او بیا خلقو ته هغه چې دی نو رسوي نو پیغمبر علیہ السلام وی الله دې خوشاله ساتي او الله دې تر او تازه هغه ساتي بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې ګوره تاسو څخه چې کوم حدیثي یا تاسو څخه چې کوم علمي نو دا په مخه خوروي کېدای شي چې بل سړی دغه ستاسو نه زیات پوي تاسو څخه حدیث ته او تاسو دا حدیث بل سړی ته هغه چې دی نو ورسو نو کېدای شي چې هغه ستاسو نه د هغه ذهن زیات کار هغه چې دی نو وکړي لکه ګوره دا څلور ائمه چې دي امام شافعي امام احمد ابن حنبل امام مالک امام ابو حنیفه نو دا غټ څلور امامان دي دغه شان نور ګڼ شی نور امامان دي خو د هغو لکه دومره خلق هغه تابع نه دی لکه سوچ د دې څلورو امامانو تابع دی نو دا به هم د چا شاګردان که نه دو خو دغه شان چې دی نو د اسمان نه چې دی نو امامان نه دي راغلي دو به د چا نه سبق ویلی واړه وو بیا به وړوکوالي کې به استادانو بیا به چې لوی استادان به وو نو اوس ګوره هغه استادان هغه معیار ته هغه نه دي رسېدلي او دو هغه معیار هغې ته ورسېدل چې د دو استادان هغې ته چې دی نو هغه نه ورسېدلي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو څخه چې کوم علم دی دا په مخه من دی هغه چې دی نو بیا نو فرمایي فرب حامل فقه غیر فقیه ډېر کرته یو سړی هغه څخه به حدیثي هغه څخه به د قرآن آیتي ولې هغه به په خپله هغه دومره پوه نه نو چې دی مخې ته ورسوي نو هغه سړی به ترنه ډېره فایده هغه واخلي ورب حامل فقه الى من هو افقه منه کله یو سړی هغه داسې سړي ته خبره هغه چې دی نو ورسوي چې هغه د ده نه چې دی نو افقه نو د دې وجه نبی علیہ السلام وایي چې تاسو څخه کوم حدیث هغه زما راغی او تاسو یاد کړه تاسو واورېده نو دا زړه کې چې دی نو مه ساتئ او دا قبر ته چې دی نو مه وړئ بلکې دا په مخه باندې دا حدیث دا خلقو ته هغه ورسوئ